بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 91 دی او قانون نمبر 20 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي ان شاء الله. نن به مونږ د حلقي العين قانون او یا د دې یو بل نوم دی د شهیده قانون وایو. د حلقي العين یا د شهیده قانون. حلقي العين یا د شهیده قانون. حلقي العين څه مطلب دی چې فا عین لام درې کلمې دي کنه، په دې کې به د عین کلمه حروف حلقي ونه یو حرف راغلی وي. حروف حلقي مونږ مخکې یو قانون کې ویلو شپږ دي: همزه، ه، عین، ح، غین، خ. دا شپږ حروف حلقي دي. نو چې دغه شپږو حروف حلقیونه په عین کلمه کې کم یو حرف هم راشي نو هغه قانون ته د حلقي العين قانون وای. اوس د دې قانون خلاصه وایو. کله چې یو کلمه حلقي العين وي، کله چې یو کلمه حلقي العين وي، یعنی د عین کلمه مقابله کې یو حرف حلقي وي، او د فعیله په وزن وي. ګوره په دې کې د فا عین لام، خو چې د عین کلمه پکې حلقي وي، حروف یعنی حلقي او حروف حلقي شپږ دي. بیا یو ځل یاد کړئ: همزه، ها، بیا ورپسې دی عین، ح، او بیا ورپسې دی غین، خ. نو دا شپږ حروف حلقي دي. د دې شپږو حروف حلقیونه چې کم یو حرف حلقي راغی په عین کلمه کې، خو هغه د هغه کلمې وزن به فاعله وي. ٹھیک شوه؟ فا کلمه به مفتوحه وي، عین کلمه به مکسوره وي، لام کلمه به مفتوحه وي. نو ګورئ، بیا ورته وګورئ، کله چې یو کلمه حلقي العين وي، یعنی د عین کلمه مقابله کې حرف حلقي وي او د فعیله په وزن وي. لکه ګورئ شهیده. وګورئ په دې کې دا شین فا کلمه ده او دا ها پکې عین کلمه ده، دال پکې لام کلمه ده. نو ګورئ عین کلمه پکې د حروف حلقیونه ها راغلی ده، ها. وګورئ نو دې ته حلقي العين وایي، حلقي العين. او شهیده بر وزن فاعله، شهیده فاعله. نو ګورئ د فاعله په وزن دی، شهیده د څه په وزن دی؟ د فاعله په وزن دی. نو همدغه خبره کوي چې عین کلمه مقابله کې حرف حلقي وي او د فاعله په وزن وي. نو فاعله بر وزن شهیده بر وزن فاعله، یعنی فا کلمه مفتوحه. نو ګورئ دې کې دا فا کلمه، دا شین چیرې دا فا کلمه ده، دا مفتوحه ده. او عین کلمه مکسوره، دا ها پکې عین کلمه ده، دا مکسوره ده. ٹھیک شوه؟ نو د خپل اصل نه علاوه مطلقاً په درې طریقو ویل جایز دي، درې قسمه ویلې جایز دي د خپل اصل نه. لکه دا شهیده دی کنه، نو دا اصل دی، اصلي دی. ٹھیک شوه؟ اصلي شهیده دی. نو دا اوس مونږه شهده، شهده او شهیده درې قسمه ویلی شو. د دې شهیده نه علاوه به موږ درې قسمه وایو: شهده، شهده او شهیده. دا درې قسمه ویلی شو. نو دغه درته وایي کله چې یوه کلمه حلقي العين وي، او یعنی د عین کلمه مقابله کې حرف حلقي وي او د فاعله په وزن وي، یعنی فا کلمه مفتوحه وي او عین کلمه مکسوره وي، نو د خپل اصل نه علاوه مطلقاً مطلب دا دی که اسم یو که فعل وي. دغه مطلب دی. مطلقاً په درې طریقو ویل جایز دي. د مطلقاً مطلب دا دی که اسم وي او که فعل وي، خو د خپل اصل نه، دلته کې به اصل ولیکئ، د خپل اصل نه علاوه به په درې طریقو ویل جایز دي. د خپل اصل نه علاوه په درې طریقو ویل جایز دي. د فعل مثال وګورئ، دا د فعل مثال دی. شاهده ته وګوره، شاهده بر وزن فاعله. د شاهده نه وګوره، اوس دا درې طریقو باندې به مونږ وایو. په دې کې به د حلقي العين د عین کلمه چې ده کنه، دا به مونږ ساکن کوم. ٹھیک شوه؟ په شین باندې به فتحه وایو، په دویم ځای کې به په شین باندې کسره وایو، او دا عین کلمه به بیا هم ساکن وي. او په دریم ځای کې به عین کلمه باندې کسره وایو، په فا کلمه باندې هم کسره وایو. نو شاهده اصل دی، دا شاهده اصل دی، ذاتی شاهده دی بر وزن فاعله. نو دا به اوس موږ درې قسمه وایو: شهده، د عین کلمه پکې دغه کړه، ساکن کړه، ځکه چې دا حلقي العين دی. دا عین کلمه حروف حلقیونه هم ده. نو اوس په موږ دا وایو: شهده، شهده او شهیده.
شهیدا درې قسم ویل ټیک شو ګوره یو دی ګوره دا شهیدا اصل دی او اوس په دې نه موږ دا درې قسم وایو شهدا ټیک شو بیا به موږ اوس وایو شهدا او دریم قسم به وایو شهیدا نو درې قسم کو دا شهیدا اصل دی د دې نه علاوه به درې قسم ویلی شي شهدا شهدا شهیدا درې قسم ویل جایز دي په اسم کې هم او په فعل کې هم نو دا اول دا شهیدا دا د فعل مثال اوس درته د اسم مثال وایو فخذون کې ګوره دا فا مفتوحه ده او خا چې ده دا عین کلمه ده او حلقی العین نه ده ګوره عین کلمه حلقی العین د حروف حلقیونه خا ده خا ٹھیک شو او نو د فعیله په وزن دی فخذون بر وزن فعیلون ٹھیک شو نو فخذه ته وګوره فخذون نو دا فخذون چې دی کنه دا اصل دی دا فخذون پکې اصل دی اوس دا درې قسم ویل جایز دي که دا ته داسې وې فخذون دا عین کلمه ته ساکن کې دا حرف حلقی والا عین کلمه ته ساکن کې صحیح دی فخذون په فا کلمه کسره وې او عین کلمه ساکن کې فخذون صحیح دی او که دا داسې وې فخذون صحیح دی وجه څه ده چې دا هو حلقی العین ده ٹھیک شو او د فعیلون په وزن دی ٹھیک شو نو فخذون اصل دی اصل اسم چې دی کنه کوم کتابونو کې لیکلی شوی ذاتی دا فخذون دی خو دا ته درې قسمه ویلی شي فخذون او فخذون درې قسمه ویل جایز دي دا خبر ختمه شوه اوس دویمه خبره او که چېرته د فعیله په وزن د فاعله وزن که چېرته د فاعله وزن خو حلقی العین نه عین کلمه پکې حروف حلقیونه نه عین کلمه پکې حروف حلقیونه نه او د فاعله په وزن دی مخکې د فاعله په وزن خو هغې کې عین کلمه حروف حلقیونه وه اوس هم د فاعله په وزن دی عین کلمه پکې حروف حلقی نه ده د شپږو حروف حلقیونه علاوه یو بل حرف پکې دی نو بیا په اسم کې د خپل اصل نه علاوه په دوه طریقو او په اسم کې د اصل نه علاوه په یوه طریقه ویل جایز دي په فعل کې دلته په اسم کې د خپل اصل نه علاوه په دوه طریقو جایز دي او په فعل کې د خپل اصل نه علاوه په یوه طریقه جایز دی د فعل مثال علیمه ته وګوره علیمه دا وګوره په دې کې دا عین کلمه چې ده که نه دا حروف حلقیونه نه دی لام دا پکې لام دی ٹھیک شوه دا عین پکې فا کلمه ده دا لام پکې عین کلمه ده او دا میم پکې لام کلمه ده نو دا عین کلمه چې دی دا پکې لام دی دا عین کلمه پکې لام دی حروف حلقیونه نشته او د فعیله په وزن دی وګوره فعیله علیمه بر وزن فعیله خو دا عین کلمه پکې حروف حلقیونه نه ده راغلی ٹھیک شوه نو دا مونږ صرف یو قسم ویلی شو په فعل کې یو طریقه باندې ویلی شو په اسم کې په دوه طریقه ویلی شو علیمه دی که نه علیمه نو دا صرف مونږ علمه ویلی شو علمه مونږ علمه ویلی شو علمه ٹھیک شو د فاعله په وزن دی خو عین کلمه پکې حلقي نه ده حروف حلقیونه نشته نو ځکه دا مونږ یو طریقه ویلی شو فعل په یو طریقه ویلی شو اسم په دوه طریقه ویلی شو نو د فعل مثال دا دی علمه نه علمه ویل جایز دي او د اسم مثال کتفون دی کنه کتفون بر وزن فاعلون نو دا کتفون اصل دی کتفون څه شی دی دا دی اوږې ته وایي اصل دا ذاتی دی کتفون اصل دی نو دا کتفون چې دی دا ته کتفون هم ویلی شي کتفون په دا کاف پکې عین کلمه ده دا کاف چې دی دا پکې فا کلمه ده او دا تا پکې عین کلمه ده او فا پکې لام کلمه ده نو عین کلمې ته وګوره دا حروف حلقیونه نه ده تا ده پکې تا حروف حلقیو کې نشته حروف حلقي شپږ دي دغه لیکلي مې دي حمزه ها عین ح غین خا نو هغې شپږ حروفونه پکې دا عین کلمه نه ده راغلې دا تا نو دا کتفون اصل دی اصلي اصل چې دی دا کتفون دی خو دا ته په دوه طریقو ویلی شي کتفون او کتفون هم ویلی شي کتفون او کتفون داسې هم ویلی شي ټیک شوه
دوه خبرې ختمې شوې ویل جایز دي ټیک شوه همدغه شان کله چې یوه کلمه د دې څلورو اوزانو د دې څلورو وزنونو نه په یو وزن راشي د دې څلورو وزنونو نه چې یو وزن هم راشي دا څلور وزنونه دي که د دې وزنونو په شان یو اسم راشي یا یو فعل راشي ټیک شوه نو د خپل اصل نه علاوه په یوه طریقه ویل جایز دي د خپل اصل نه علاوه په یوه طریقه دا څلور اوزان چې راشي نو د خپل اصل نه علاوه د خپل ذاتي نه علاوه بیا یې د خپل اصل نه علاوه په یوه طریقه ویلی شي ٹھیک شو او هغه څلور اوزان دا دي فاعلون دی فاعلون که د فاعلون په وزن یو صیغه راشي که نه نو هغه ته د دې فاعلون نه علاوه یو بل قسم باندې ویلی شي او فعلون دی فعلون د دې فعلون نه علاوه ته په یو بله طریقه هم ویلی شي او فعلون دی فعلون نو د په دې وزن که یو صیغه راشي نو دا د دې نه علاوه ته په بل طریقه باندې یو طریقه بله باندې ویلی شي او فعلون دی فعلون نو که د دې وزن باندې یو صیغه راشي نو ته هغه د دې نه علاوه په یو بل طریقه هم ویلی شي نو هغه ښکته طریقې مو لیکلي ښه نو اول نمبر به اوس دا فعلون نه دی فعلون فعلون ویل د فعلون نه فعلون د عین کلمه ساکن کول دلته عین کلمه مضمومه ده ضمه ده په عین کلمه خو دا نه مونږه په عین کلمه مونږه ساکن کولی شو نو فعلون اصل دی د ده نه مونږه فعلون ویلی شو لکه عضودون دی عضودون دا ضاد پکې وګوره دا ضمه ده پکې ضمه ٹھیک شو خو دا مونږ په یو بله طریقه هم ویلی شو دا مونږ ساکن کولی شو عضون هم ویلی شو عضودون نه دی دا مونږه عضون هم ویلی شو ٹھیک شو او د فعلون نه مونږه فعلون ویلی شو د فعلون وزن راشي فعلون وزن نو دا مونږه فعلون ویلی شو لکه ابلون دی ابلون دا مونږه ابلون ویلی شو ابلون ٹھیک شو دا ابلون دا اصلي دی ٹھیک شو او د فعلون په وزن دی د دې فعلون په وزن دی نو دا مونږه فعلون ویلی شو فعلون یعنی ابلون دا ویل جایز دی او فعلون دی عین کلمه مضمومه ده ٹھیک شو لکه فعلون ویلی شي فعلون لکه عنقون دی عنقون دا عنقون کې ته دا عین کلمه ته ساکن ویلی شي دا اصل کې عنقون دی دا عنقون پکې اصلي دی د ده نه ته عنقون ویلی شي عنقون دا ویل جایز دی دا دوه خبرې ختمې بله دا څلورم نمبر فعلون دی فعلون لکه فعلون د فعلون نه دا دې کې عین کلمه ساکن ده دا مونږه عین کلمه مضموم هم ویلی شو فعلون دی دا مونږه فعلون ویلی شو لکه ګوره قفلون دی قفلون دا قفلون نه دی دا مونږه قفولون ویلی شو قفولون ویل دا جایز دی ٹھیک شو دا خبره پکې ختمه شوه اوس مخکې وایي او کله چې لام امر باندې لام امر راغلی د یوې صیغې په شروع کې لام امر راغلی که نه او نو په دغه د دې لام امر نه مخکې واو ولګېدو یا د دې لام امر نه مخکې فا ولګېده یا د دې لام امر نه مخکې ثم ولګېده نو لکه د دې لام امر باندې داخل شي داخلېدو مطلب دا دی چې د لام امر نه مخکې اول دا واو یا فا یا ثم د دریو حروفو نه یو حرف ولګي او بیا ورپسې لام امر وي بیا ورپسې صیغه وي نو دغه مطلب وي نو بیا پکې هم د فاعله صورتونه جوړیږي د فاعله دا قسمونه پکې جوړیږي نو بیا پکې هم دا قانون جاری کیږي دا کم قانون چې بروي دا پکې جاری کیږي لکه اوس وګورئ دا لیحکم دی لیحکم خو اوس وګورئ دا لیحکم چې دی دا لام ساکن دا لام مکسور وي دا لام امر دی ٹھیک شو خو د دې لام امر نه مخکې که واو ولګي نو د لام امر به ساکن شي وليحکم بشي وليحکم دغه شان لیحکم دی او که دې نه مخکې فا ولګي ده نو فلیحکم بشي دغه شان لیحکم دی لیحکم که د دې نه مخکې ثم ولګي نو ثم لیحکم بشي ثم لیحکم بشي همدغه شان همدغه هر ځای کې چې د دې اوزانو برابر یوه کلمه راشي هم د دغه اوزانو برابر چې یوه کلمه راشي که د کلمې ابتدا وي او که منځ وي او که آخر وي یعنی که دغه شان هر یوه کلمه راشي او د هغه که په ابتدا کې وي او که په منځ کې وي که په آخر کې وي خو دا قانون پکې جاری کیدی شي لکه ارجح دی ارجح وګوره دا ها ساکن ده و اخاهو نو دا مونږه داسې ویلی شو ارجح
لکه دغه چې په اصل کې دی ارجه و اخاه دا اصل د ارجه نه دی ارجه د ها ساکن و اخاه دا اصل کې دی ارجه و اخاه ٹھیک شو نو دا مونږه ارجه و اخاه هم ویلی شو ها اوس پکې اخري خبره واورئ دا حلقي العين والا قانون په اصل کې جایز دی دا د جوایزو نه دی جوازن دی دا قانون جوازن دی خو په بئس نعمه او لیس کې دا قانون واجب دی ګورئ دا اصل کې جوازي قانون دی جایز قانون دی جایز خو په بئس نعمه او لیس کې دا قانون واجب دی وجوبي دی وجوبي ٹھیک شو ځکه چې دا په اصل کې دا بئس په اصل کې بائس دی او نعمه په اصل کې نعیمه دی او لیس په اصل کې لئیس دی لکه بائس د شهیده په شانتې دی نعیمه د علیمه په شانتې دی او لئیس نو دا وګورئ په دې کې دا قانون واجب دی دا لئیس چې دی که نه لئیسه دا بائسه او نعیمه د شهیده په شان دي بائسه او نعیمه دا د شهیده په شانتې دي ٹھیک شوه او په شهیده کې دا قانون جایز دی او په بائسه او نعیمه کې واجب دی په شهیده کې دا قانون واجب جایز دی او په بائسه او نعیمه کې دا قانون واجب دی همدغه شان لئیسه د عالمه په شان دی نو عالمه نه علمه ویل جایز دی او لئیسه نه لیس ویل واجب دی د نعیمه نه ٹھیک شو یو نعیمه دی او یو بائسه دی نو بائسه نه بئس ویل جایز دی او واجب دی او د نعیمه نه نعمه ویل واجب دی او د لئیسه نه لیس ویل واجب دی نو په دې بائسه نعیمه او لئیسه کې نو بئس نعمه او لیسه کې دا قانون واجب دی او په شهیده وغیره کې دا قانون جایز دی نو دا زمونږه د حلقي العين والا قانونو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام